راځو مینوالو د خپلو کوېسچن انسر طرف ته چې دا وخت زموږ څومره لیسنر دي څومره زموږ عوام دي هغې لیدل غواړي کتل غواړي بالکل زموږ پروګرام لایف روان دی سیټي ټرافیک پولیس اف ام رادیو باندې او په یوټیوب چینل باندې خو ګوردونکو نن زموږ د پروګرام مقصد یو دی چې هغه خبرې هغه خدمات را برسېره شي قوم ته آګاهي میلو شي. واجد خان تاسو ماشاءالله ډېر زیات خدمات دي او څنګه چې تاسو ذکر وکړو ډېر زموږ ملګري داسې وي تاسو هم ماشاءالله میډیا سره تعلق ساتئ کار کوئ. زموږ د سوشل میډیا حوالې سره زه به کوېسچن دا وکړم چې بغیر اتنټیک خبره نه وي یا مطلب بغیر تحقیقه یو نیوز خوروي چې هغې نه خوف خورېږي د هغه خلکو باره کې تاسو څه وایي چې آیا دا جرنالستانو ته یا مطلب چې کوم کنسرن نیوز چینلز دي ته نقصان رسي یا دي په کار نه نه داسې خبره نه ده اصل کې چې کوم دا سوشل میډیا والا دي دی به سهار ځای کې موبایل رو باسي ویډیو جوړه کړي په هغه غلط ورسره لیکلو کې او هغه شیر کړي نو دا نه دي په کار. تاسو به اکثر داسې کتلي چې څومره جرنلستان دي دی به الحمدلله اول تفتیش کوي تحقیق به کوي هغې جړله به رسي هغې نه پس به هغه خبر شیر کوي. وګورو پروګرام روان دی او زه غواړم چې ملګري په دې باندې خبرې وکړي چې د ټرافیک د ریډیو نه نیغ په نیغه ستاسو پروګرام اورئ نو زه وایم چې ملګري د ټرافیک په اړه هم خبرې وکړي. واجد خانه تاسو هم د دې ښار اوسېدونکي خلک یې په دې روډ باندې تاسو هم ځئ راځئ زموږ د ټرافیک پولیس اکثر په روډونو باندې ګرمۍ یخنۍ کې هم ولاړي بالکل ولاړي قوم له څه پکار چې دا تاسو ګورئ چې تاسو اکثر ګورئ انډر ایج ماشومان چې کوم د اکسیډنټ کېږي په ون وی باندې کېږي د قوم ته د ټرافیک آګاهۍ متعلق یو میسج ورکړي. یاره دا خو سیټي ټرافیک پولیس ځای په ځای بینر هم لګولي دي اسکولونو ته هم ځي ستاسو مشران ایس پي صاحبان دي ځي آګاهي ورته کوي خو اصل کې خبره دا ده دا ځینې ماشومان داسې دي چې هغه دې ته سوچ نه کوي. زه د اسکول کې چې څومره ټیچران صاحبان دي دې ته هم دا وایم چې دې د خپل سټوډنټانو ته چې څومره هم دي دې ورته لږ شانتې خیر دی دا یو پیریډ ورکوي چې برای مهرباني بچیا تاسو چې د چا عمر 18 سال نه کم وي دا موټر سایکل مه چلوئ دا مناسب نه ده. که بیا انسان دی الله دې نه کړي څه مجبوري وي ایمرجنسي وي که موټر سایکل ته وباسې کور نه په احتیاط یې چلوه هیلمټ پکې لازمي دی. هر سړی دا یو خبره کوي چې یاره مور او پلار له پکار دي مور او پلار له پکار دي ورسره ټیچر صاحب له هم پکار دي چې هغې هم د ماشوم ولې د مور او پلار نه زیات وخت چې کوم دی د ماشوم ټیچر سره وي بل دې دا ورته وایي چې بچیا تاسو چېرته غلط ځای کې ناسته پاسته مه کوئ. یو ماشوم داسې چې هغه د مور او پلار نه یېرېږي هغه د ټیچر نه یېرېږي هم ورته نصیحت کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام په خیرالی درته وایو جی. نو بالکل چې ملګري هم اکټیو دي میسجونه به هم را روان دي کالونه هم را روان دي. واجد خانه بلکې دین محمد صاحب بس تاسو ماشاءالله جوړې هم ډېره ښکلې ده چې چېرته مو ګورم رپورټینګ په شریکه یو خو اتفاق ډېر دی که نه یو خو دا میسج هم قوم ته ولاړېږي چې ګوره که یو کار په 2 کسه وشي په طریقه وشي په مینه وشي نو هغه چې کوم دی لکه زه چې کله هم ګورم نو که دین محمد ما یوازې ولید نو زه یم هلکه واجد صاحب که واجد وګورم نو دا ستاسو هغه اټیچمنټ دی کار یو ځای په کار دین محمد صاحب دا راته وایي تاسو کرایم رپورټر یې کار ماشاءالله ستاسو ګران هم دی ځکه چې کرایم تاسو ګورئ ورځ په ورځ زیاتېږي د قوم ته تاسو میسج څه ورکوئ چې یاره دغه مختلفو واقعاتو نه بچي ځکه سنیچنګ ډېر زیات دی د هغې نه د بچو دپاره څه حفاظتي تدابیر چې دا قوم مطلب بې وخته نه ګرځي غلط ځای کې نه کېږي د شپې ناوخته کور ته راځي مور پلار خبره نه مني نو هغې ته پکار دی چې یاره دومره لیټ اور کې چې دی بار نه ګرځي ولې چې نن سبا سنیچنګ هم ډېر دی ډېر داسې کیسونه موږ وکتو چې په هغې کې سنیچنګ سره چې دی کس باندې چې دی فایرنګ هم وشي زخمي شي بیا تاڼې ته چې راشي چې بس هغې هغه پراپر رپورټ هم نه کوي بعض ټایم روزنامچه وکړي نو هغې د وجې پوه شي هغه کس چې دی د تاڼې چکر یې وخي راوخي او د هغې هغه کار چې کوم مقصد وي هغه نه کېږي. ډېر داسې پولیس کاروانې وکړلې چې په هغې کې اسنیچران یې ګرفتار هم کړلو جی ګرفتار هم کړلو خو په دې کې بیا یو مین خبره دا ده چې مدعي چې کوم دی چې چا سره دا کیس شوی هغه بیا اکثر روغ وکړي نو اکثر دوی وایي چې یاره مطلب دا د ناقص تفتیش چې دی وجه د ناقص تفتیش په وجه دا ملزم واپس یو څو ورځې پس راووتلو یا عدالت چې کوم دی هغه مین وجه دی چې مدعي چې دی هغه هغې سره روغ وکړي دا خبرې جرم ختم نه شي نو هغه لکه وایي چې یاره زه به څه عدالت چکرې وام او څه به ځم راځم پوه شولې نو دې د وجې هغه روغ وکړي هغه کیس چې دی کمزوری شي. بله خبره دا ده چې لکه مطلب دا چې کم نوي هلکان دي زیات تر دې کې د موبایل کتلو رجحان ډېر زیات دی او موبایل چې کوم دی دا ډېر منفي اثر
پرې باسي په انساني ژوند باندې. مخکې به پخوا به چې کله څوک د جومات نه راووتل نو هغې به تسبیح راواخیستلې. اوس چې د جومات نه راوځي بس سمدستي چې دی موبایل راولي. نو موبایل له موږ ډېره زیاته توجه ورکړې ده. نسل له پکار دي چې پوه شو چې هغې د مشرانو ادب وکړي، موبایل استعمال له کم کړي او د شپې دا ناوخته ګرځېدل پرېږدي. زه یو دوه خبرې د دین محمد د خبرو سره اډ کومه. دین محمد خان دا خبره وکړه چې یاره هغې روغ وکړي. روغ هغه په دې وکړي چې هغه سفید فوش وي، هغه په دې شینو کې ځان نه انوالو کوي. بله خبره دا ده چې دا کوم نیچر وي دی ورته دمکیانې هم ورکړي، دا ډېر شوي دي دمکیانې ورکړي، هغه غریب د مجبورۍ نه ورسره روغ وکړي. حالانکې پولیس ته دا پکار دا دي چې دی هغه ملزم لکه دا دمکي ورکړي دې خلاف دوباره بل اف آی آر وکړي. یو خبره وکړه زه په لږه غونډه رڼا واچوم. ډېر خلک چې کوم دی کله چې داسې وقوع وشي، داسې حالات راپېښ شي، نو بیا چې کوم دی ډیپینډنټ آن پولیس ډپارټمنټ، نو بیا پولیس هم داسې هم نه کوي. محمد صاحب یو ښکلې خبره وکړه چې مخکې به خلکو تسبیح د جومات نه بره وته، اوس موبایل نو دته دا هم پته لګي چې لار کې کډه ده، که دا هم ورته پته لګي چې دا سړی ماته ناست دی، ما له نقصان راکوي، که زما خیرخوا دی که بدخوا دی. نو بهرحال یو څیز د لیمټ پورې استعمال شي، نو دغه کرایمز چې څومره دي کرایم سینونه به تاسو ته مخې ته نه راځي، لحاظ د هغې کنټرول ستاسو په لاس کې. نو محمد صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه. نو بالکل جي د ملګرو کالونه هم را روان دي، 09192253601 باندې میسیجز هم را روان دي. واجد خان بیا به راشو چې د ټرافیک اویرنس طرف ته څنګه چې تاسو وختي په خبرو کې زیاته کړئ، لکه غلطي هم وي د انسان ورته پته هم نه وي، الټا هغه سره موږ ته ګریوانې چې وي ستا غلطي ده، راغلی به دی په غلطي. اګاهي ډېره کمه ده زموږ قوم کې. وجه څه کېدی شي؟ وجه دا ده چې دا نوی نسل چې کوم دی دا د موبایل کې د اول دین محمد خان دا خبره وکړه موبایل کې ډېر زیات مصروف وي، او اکثر چې کوم دی دا پښتو فلمونه خلک ګوري نو دا اکشن د دې په دې ذهن کې چې یاره دا اکشن به زه وکړم. بل دې کې ځینې کسان داسې چې د هغه بچا سره ایم پی ای سره تعلقي، د چا به والد صاحب سرکاري افسري، نو د هغې نه غلطه فایده اوچتوي، نو دې بد اخلاقي شروع کړي. داسې په مختلفو چوکونو کې موږ داسې ډېرو کتل. د سټي ټریفک پولیس والا چې کوم دی ټي او صاحب ودرئ، هغه سره به هیلمټ نه وي، لایسنس به نه وي، ډاکومنټس به ورسره نه وي. حالانکې دا ضروري دی. دا ورته وي چې سر جي ما نه غلطي وشوه، نو کېدی شي دا ټریفک پولیس والا ورسره دلته کې مینه وکړي چې زه بچه خیر دی آینده یو وارننګ ولا ورکړي چې آینده بچې روځي د کوره ځان سره لایسنس، ډاکومنټس او هیلمټ دا ضروري روباسه. او ځینې ځینو کې موږ داسې هم کتلي چې سټي ټریفک پولیس یو ټي او صاحب یا ګنر دی هم کم ځینو کې لږ شان د بد اخلاقي کوي. رش ډېر بې انتهایي سیوا دی، هر سړی په ټینشن کې دی. خو ته مخکې خو لږ وګوره که نه چې د هغه غریب کېدی شي په کور کې بیماري، مور یې بیماری، پلار یې بیماري. صرف دا نه وایي چې انسان ټول په ټوله ټیک دی، انسان کې هم غلطۍ کېدی شي په ډپارټمنټ کې. دا نقطه انشاءالله موږ ځان سره نوټ کړه، او سټیوشپ چې زموږ پروګرام ګوري هغه به هم په دې خبره باندې سوچ کړي چې کوم ځای کې هم کېدی شي دا ریسپیکټلی اورډرز دي. د قوانین حوالې سره دې باندې ما ډېرې خبرې ونه کړلې، دې به لږې خبرې لاولو کوم. نو د ټریفک حادثات ټول نه غټه وجه چې دغه تیز رفتاري ده. اکثر دا نوې لکان چې کوم زلمي شي دا 17-18 سال، نو هغه چې کله موټرسایکل پیدا کړي نو بالکل هغه به په ځان نه پوهېږي. یو خو ډېره مطلب دغې سره ډېر حادثات کېږي پوه شوې، او ډېر کسان پکې موږ داسې وکتو چې لکه مړه شي پکې، زخمین شي، جوبل شي پکې. ټول نه مخکې خو دا پکار دي چې یاره یو سړی روډ ته راوځي هغه ټریفک قوانینو نه بالکل چې دی ځان اشنا ساتي. لکه ډرایوینګ لایسنس چې کوم دی دا یو ضروري شی دی چې سړي سره وي. دغه شانتې هیلمټ استعمال چې دی، یو کس موټرسایکل چلوي چې هغه هیلمټ استعمالوي، ولې چې خدا نه خاصه که هغه پرېوځي نو د هغې هیډ انجري چې دی د هغې نه محفوظ وي. دغه شانتې موټرسایکل چې چلوي نو هغې ته سایډ میرر چې کومه شیشه ده هغه وله پکار ده چې یاره ما پسې کوم ګاډی را روان دی، او مطلب دا مخکې جی بالکل هغې نه بچ کېږي. بل چې کوم ګاډي څوک چلوي پوه شولې موټر چې کوم دی که نه هغه سیټ بیلټ استعمال کوي. سیټ بیلټ چې کوم دی پوه شه، او مطلب د موبایل استعمال نه کوي. اکثر موږ ګورو پوه شولې چې په موټرسایکل به روان یا په ګاډي کې روان او ټریفک والا به ولاړ وي، هغې نه به وجود هم چې کوم دی دیو موبایل استعمالوي. دا موبایل چې کوم دی د استعمال سره هم چې دی ډېر زیاتې حادثات کوي. جی بالکل وشولو. نو ټریفک والا هم چې دی ځي په ځي باندې اګاهي مهم ورکوي په روډ باندې. دغه شانتې چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې موږ ګورو ډېر زموږ داسې ټریفک پولیس هلکار دي چې هغې اګاهي ورکوي، خو عوام له هم دا احساس پکار دی چې ټریفک والا دومره دغه کوي. عوام له ډېر موږ داسې وکتو چې یار هغوی له ټریفک د طرفه چې دی فري هیلمټ یې ورکوي، فري ورکړي، هغه ورځ نیم استعمال کړي چې دی هغه به بیا دغه کړي.
نو دا پکار ده چې یاره ټریفک قوانین باندې چې عمل درآمد وکړو یو د ښه شهري کردار ادا کړو. سټي او صاحب له یو ریکویسټ کوم زه په دې سټي ټریفک پولیس په مختلفو چوکونو کې دا چې کم زیات یو صاحبان ولاړ دي یا ګنر صاحبان ولاړ دي نو دې ته دا یو ریکویسټ کوم چې برای مهرباني دی عمر سیوا دی دې لري داسې ځای نه ورکړي چې دا غریبانان هلته کې ډیوټي داسې وکتل غریبانان چې د عمر نه سیوا دي هغوی په چوکونو کې داسې ځایونو کې ډیوټي کوي چې هغه ځای کې رش ډېر سیوا وي دا غریب کېناستی نه شي اوبه نه شي څښلی نو دته هېڅ ټایم نه میلاویږي پهله ضروري دی مونځ ټایم هم دې غریب ته نه میلاویږي. پروګرام روان دی د ټرافیک په آګاهۍ باندې هم چې کوم سره نیوز ملګري دي میډیا ملګري دي بیرو چیف هم سره کرایم رپورټر دي محمد خان پروګرام کې موجود دي. واجد خان چې ستاسو دا کار ډېر زیات ګران هم دی وګورئ او د محمد صاحب بس داسې کله کله د وړو مور وایي چې مړه بل کار به هم کولو چې ګورو بس همدغه د کوم مسلو پسې والله دا نن سارې راته وویلې مشر شعر رایاد شو وایي په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی نو زه یم ژوند په کار هم داسې دی چې د انسان د بل په خدمت کې تېر شي ځان لار سړی ښه ژوند خوښوي او ستا د لاس ستا د خدمت ستا د خبرو د وجې د یو سړي ته فایده میلوي شي نو اصل کې ژوند همدا دی. نو واجد خان ستاسو هم ډېره مننه کوم ټایم هم پای ته انسان دې په خپل انسانیت په دایره کې ژوند وکړي ځکه چې انسان اشرف المخلوقات دی. واجد خان محمد صاحب دا لږې لږې مسلې زموږ ژوند بدرنګوي او بیا اکثر د انسان د زندګۍ نه زړه پوه شي په وجه د دې چې خپل کردار باندې فکر نه کوي. جی واجد خان بل په پوره پېښور کې د چینچیانې ډېرې زیاتې شوي دي دا تیز رفتار والا نه دي دی په هر چوک په هر روډ باندې ځان ته یو سټاپ جوړ کړی دی نو سټي او صاحب له پکار دا دی چې دې خلاف هم لږ قانوني کاروی وکړي دې سره که چېرته کې پلاټ وغیره وي او هلته دې اډه جوړه کړي خو صحیح ده یعنې تاسو که کوواټۍ ته لاړ شئ که تاسو لاهورۍ ته لاړ شئ که تاسو رمداس چوک ته لاړ شئ کوواټ روډ ته لاړ شئ ټول نه زیات رش دې تیز رفتارو والا جوړ کړی دی د هغې هم کور کې به مجبوري وي غریبي ده خو کم از کم دې له پکار دا دي چې دې ته یو لیګل ځای ورکړي که بیا دې خپل روزګار کوي ښه خبره ده. علم شته دی خبرې خو بهرحال موږ په سټي کې بند کړي هم دي او زموږ ځوانانو ته دا سټي او په طرفه سټرکټلي دغه اورډرز هم دي چې تیز رفتاران چې څومره ګاډي دا بندوي دې له چالان هم ورکوي او دې ګایډ کوي چې روډ دې به مین ځایونو ته نه راوځي خو شاید د کلي ولس چې کوم ځای بل د مین وجه چې کوم ده د رش هغه اکثر به مونږ ګورو چې د نمک منډۍ چې اوس کوم بازار دی جي یا پیپل منډۍ شوله دې کې دا لوډینګ انلوډینګ کېږي یو ګاډی به ودرېږي هغه بل لوډینګ کوي شاته ورپسې پوره یو قطار ولاړي نو دې دام چې دی د رش مین وجه ده یا باید سړی شاپینګ کوي چا دکان مخې ته به ودرې ولاړ به شي غیب به شي په ګنټو به نه وي نو دا چې کوم ده دا اکثر رش جوړېږي. واجد خان ټایم پای ته ورسېده ملګری هم ستړی شوی دی محسوسوم نو زه یم د خپله سره یو شارټ میسج ورکړي بیا پروګرام کې دې له میسج ورکولو ضرورت نشته دی خو دومره دی چې کم از کم خپل اخلاق دی چې تا د بل چا عزت وکړو الله به ستا عزت نو نن ډېره ښکلې مرکه وشوه امید لرم چې د ټولو ملګرو به خوښه شوي هم وي او زده کړه به ته هم کړي د سپیشلي د واجد خان ډېره مننه کوم د محمد صاحب ستاسو مننه اکثر په یو وینا راشي خوشحالۍ خبره ده الله مو راته ښه ده بس ساته انشاءالله که ژوند دې که خیري بار بار به راځي انشاءالله نو بالکل شي